أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. تنبیه اولنای د دریم شرط موافق د لفظ کل فرق پرا کې به هم تفخیم وي. دریم شرط موږ سره کوم یو دی؟ وایا او حرف مستعلیه راشي، حروف نه یو حرف راځي. مثال وایا قرطاس إرصادا لبالمرصاد فرقة شابسي. نو دا سلور حروف او دا ټول قرآن مجید کې سو حروف دي؟ دغه سلور حروف دي. سلور کلمې راغلي دي چې د دې رابه سره د دې چې ساکنه ده او مخکې ترې زیر راغلی دی دا به پور ویلی کېږي. دا موږ سره دریم شرط دی. کوم شرطونه دي موږ سره؟ بیا درته وامه. د را باندې زبر ړومبنې اصول حرام باندې زبر دی یا پیخ دی دا به پور ویلی کېږي. که په را باندې زیر دی نو دا به باریکه ویلی کېږي. دا دو شو. دریم څه شو؟ چې را ساکنه ده او دینه مخکې زور یا پیخ دی نو دا به پور ویلی کېږي. که را ساکنه ده را باندې غړندې ګړندې ری او مخکې ترې څه راغلی دي؟ زیر راغلی. څه راغلی؟ صرف دا یو لفظ مو واورېده نور مو نه دي اورېدلي. د ګړندې مو واورېده دا نور د نه هیر دي که نه؟ ځکه خو په دې باندې ټول وخندله. را ساکنه ده او مخکې ترې زیر دی نو دا به باریکه وي. څو شو؟ څلور شو. را باندې زور یا پیخ پر، په را باندې را ساکنه مخکې ته زور یا پیخ دا پورو. بیا را ساکنه را مکسوره یعنی زیر پر راغلی دا باریکه. بیا را ساکنه او مخکې ته زیر باریکه ورسېدی. اوس دا را ساکنه او مخکې ته زیر دي کې بیا سری څه دي؟ درې شرطونه دي. څه دي پکې؟ درې شرطونه دي. که چېرې دغه درې شرطونه ملاو شو نو خو دا را به پور ویلی کېږي، باریک ویلی کېږي، ګینی پور به ویلی کېږي. پوه شوې که نه؟ را ساکنه ده او مخکې ترې زیر دی. بیا به ورپسې ګورو چې درې شرطونه پکې وي نو خو دا به باریکه وي، که نو دا به پور ویلی کېږي. بیا به د زیر خیال نشي ساتلی. صحیح ده که نه؟ اولنی شرط څه دی؟ چې را ساکنه ده او مخکې ترې زیر دی نو څه به دا زیر اصلی وی عارضی نه وي. دا زیر جواب را کوي که نه؟ نو ثم بکم عمی مقی نه یې. را ساکنه مخکې ترې زیر که دا زیر اصلی وي نو را به باریکه وي او که زیر اصلی وي نو باریکه به وي او که اصلی نه وي بیا به پور ویلی کېږي. مثال را کوئ ارجعو. ارجعو کې موږ را سکو باریکه وو پور وو. ولې؟ چې مخکې ترې زیر عارضي راغلی دی. او عارضي تاسو ته ما یو طریقه ښودلې ده که نه چې کله دا د دویم حرف سره یو ځای شي کسر به عارضي کوم ځای پېژنې ته چې دا اصلي ده که عارضي دی. یو اسانه طریقه ته زه ښیمه. ته به وګورې چې یو حرف ته وایي، یو لفظ ته وایي، ارجعو ته وایي مثال په طور باندې. که چېرې دې سره مخکې یو لفظ ته ولګو او هغه دې سره یو ځای کېږي بیا او دغه ځای کې بیا ته د حمزه یا د زیر نه وایي نو پوه شه چې دا عارضي دی. او تاسو ته ما مثالونه ډېر درکړي لکه الذین ته ووایي الذین او ته دې سره ان یو ځای کې ان الذین نو ته الذین کې چې کوم حمزه دا ته ونه وي که نه ته خو داسې نه وایي چې ان الذین نه ان الذین حمزه ختم شو. چې حمزه ختم شو نو پته ولګي چې دې کې د کسره عارضی و. رب ارجعون
رب ارجعو خنو کنه رب ارجعو نو پته ولګ چې دا را نمخ کې دا کسره دی کې عارضی را نو دا را به پور ویل کېږي بیا ورسېدی ها او دریم شرط سره ها دویم شرط سره اولنی شرط خدا شو چې دا کسره اصلي وي عارضی نه وي که اصلي وي نو باریک به ویل کېږي که عارضی وي پور به ویل کېږي لکه ارجعو او انذر کې دا ذال باندې کوم زیر دی کنه نو دا اصلي دی دا په هیڅ حالت کې دین نه لري کېږي نو انذر دا باریک ویل کېږي او ارجعو کې چې کوم ار دی نو دا به پور وی ولي چې دا کسره عارضی را دویم شرط سره چې دا دواړه په یو کلمه کې وي دا را ساکنه او دا کسره دا په یو کلمه کې وي که چېرې دو کلمو ته ځي نو دا به پور ویل کېږي بیا شرط دا چې یو کلمه وي نو دا به دغه کېږي لکه انذرهم یو کلمه ده انذر یو کلمه را ٹھیک شو نو دی انذر کې چې کوم کسره ده اصلیم ده او دا هم ده لفظ یو دی نو په دې وجه باندې به دا را باریک ویل کېږي او که چېرې دا کسره او دا را ساکنه دا په دویم دغه کې وي لفظ کې وي نو بیا به دا را پور ویل کېږي دویم شرط سره چې دا کسره او دا را ساکنه دا په یو کلمه کې وي لکه انذرهم صحیح ده که چېرې دو کلمو کې وي نو بیا به دا را پور ویل کېږي لکه رب ارجعوني ربي ځان له کلمه ده ارجعون ځان له کلمه ده نو په دې وجه باندې به دا پور ویل کېږي بیا صحیح ده دریم شرط پکې څه دی چې را ساکنه ده مخکې تیزیر دی خو ورپسې څه دی حرف مستعلیه راغلی دی حرف مستعلیه یو حرف راغلی دی نو دا به څه کېږي دا را به هم پور ویل کېږي دا را به پور ویل کېږي فر نه پر پی ده د پښتو د اردو پی ده ٹھیک شو کنه پاکستان والا پی ده نو دا به پور ویل کېږي بیا تفخیم سره یا ترقیق سره تفخیم سره به ویل کېږي تفخیم او ترقیق به وځه دا را ساکنه مخکې زیر ورپسې حرف مستعلیه دا دواړه دا په یو کلمه کې وي نو اله به دا را پور ویل کېږي که چېرې را ساکنه او زیر دا په یو کلمه کې دی او ورپسې حرف مستعلیه په دویمه کلمه کې دی نو دا را به باریک ویل کېږي لکه څنګه فاصبر صبرا او بل انذر قومک نو انذر کې چې دا کومه را ده نو دا جدا ده او قومک دا ځان له لفظ دی نو دا دواړه جدا لفظونه شو نو په دې وجه به دا را باریک وي او قاف لحاظ به دا وخت کې نشي ساتلی تنبیه اولنی د دریم شرط موافق د لفظ کل فرق پرا کې به هم تفخیمی کل فرق تاسو ته ما ویل چې را کې تفخیم اولا دی را کې تفخیم اولا دی یعنی د را اصل دا دی چې دا دی په ډکه خوله سره وویل شي نو په دې وجه قاعدې زیاتې دغه طرف ته متوجه دي ورسېدي که نه او لفظي او په لام کې ترقیق اولا دی نریوالی دی پکې خو صرف د لفظ الله د تعظیم د وجې په لفظ الله کې چې کله مخکې ته زور او پیښ راشي نو هغه پور ویل کېږي دا د تعظیم دپاره ښه نو دغسې په را کې تفخیم اولا دی غټوالی اولا دی چې دا دی غټ وویلی شي صحیح ده که نه نو په دې وجه باندې د دې د نریوالي طرف ته زیاته توجه نشته بل اسانتیا ته هم کتی شي پکې ښه نو اوس کل فرقین چې کوم دی په کل فرقین کې څه شی دی را ساکنه ده مخکې ته زیر دی ورپسې څه دي حرف مستعلیه راغلی دی فرقین قاف حرف مستعلیه څو دي حروف مستعلیه څو دي كم دي ها خصاصات قض او حروف مزلقة
سلور دي بس کوم دي نور طاوا صفت مطلب څه دی وایه ځه با کې به د جبې سر بره تعلق سره لګي او ازلاق کې باندې بتا بیا وایه با کې به د جبې سر بره د جبې سر د جبې منځ لګي به نه انخلی به ملصق हो जाता है انخلی برا اوس جب ټول انخلی برا اوت او پوښ کنه د جبې منځ برا تعلق سره انخلی چمړ جاتا ہے دا یا ساتي کنه ګوره دا خو تاسو کوم اوس کله ها اوس دا شانتی را ساکنه دا مخکې ته نظیر دی ورپسې حرف مستعلیه په یو حرف کې دی په یو کلمه کې دی نو دا به پر ویل کېږي اوس کل فرقین هم دغه قاعدې مطابق دی خو په دې کې بیا دو امر جایز دي دو کار جایز دي ترقیق او تفخیم دواړه پکې جایز دي تفخیم او ترقیق دواړه پکې جایز دي او جایز په څه وجه دي یو وایي چې زما اصل دی بل وایي چې زما اصل دی اصل څه وایي هغه وایي چې ګوره رام ساکن مخکې ته هم زیر دی ورپسې هم زیر دی نو د دې زیر لحاظ به وکړو او دواړه د را به باري کوو نو کلو فرقین به ووو کلو فرقین داسې به ووو هغه بل وایي چې نه را کې تفخیم اوله دی او ورپسې حرف مستعلیه دی د دې دو شرطونو په وجه باندې زه څه کوم دا پور وام نو هغه چې کل فرقین وم کل فرقین را پور وام نو دا هم جایز دی نو کله د یو خبره منئ کله د بل خبره منئ او قرآن مجید کې یو ځای بل هم دی چې د هغې کې د زور او د پیښ بدلون کولی شي تاسو پته شته چې په زور سره وایي هم جایز دی چې په پیښ سره وایي هم جایز دی دا به تاسو په تجوید کې پته لګي ښه او دا به نور چاته هم پته نه دا خبرې دي ښه تنبیه دویمه په دریم شرط کې اوس په دې کلو فرقین باندې پوه شئ چې ترقیق او تفخیم دواړه پکې جایز دي ښه تنبیه دویمه په دریم شرط کې چې دا لیکلي دي چې کچرې د داسې را نه پس همدغه کلمه کې د حرف مستعلیو نه څه حرف وي نو هغه به ډک وایو را ساکنه مخکې ته نظیر ورپسې حرف مستعلیه دا به پور ویل کېږي دا شرط موږ سره دریم دی نو هم دغه کلمې قیدي د دې دپاره ولګو چې په بله کلمه کې به د حروف مستعلیه کېدلو اعتبار نه کوو لکه انذر قومک را ساکنه ده مخکې ته زیر دی خو ورپسې څه راغلی دي حرف مستعلیه نه قاف راغلی دی خو هغه په دویمه کلمه کې دی لکه انذر قومک نو انذر کې را ساکنه ده مخکې ته نه څه دي مخکې ته څه دي زیر دی داودس خبره تاسو یاد ده وي تخمې داودس هم دي مړه بس صرف دغه یاد ساتئ نو سبق خو نه یادوي که نه دا اوس وګوره ماشاءالله دی اوس تابعدار شوی اوس د خوب نیت نه تړي نو ساعت د خوب ته کار ویلی دی ساعت نیم ودرې نیم ویښ دی ښه انذر قومک را ساکنه مخکې ته نظیر خو ورپسې حرف مستعلیه خو دا په کلمو دوو کې دی نو دا به پور ویل کېږي باریک ویل کېږي انذر قومک را به باریک وي او دغه شانتې فاصبر صبرا په دې کې به را نرای وایو ترقیق سره به وایو ورسېدی د چا څه سوال شته دا ما چې درته کوم دغه جوړ کړه که نه صورتونه یو ځل درته بیا وایم
او بیا په کاغذ باندې لیکلي راړي ښه چې کم صورتونه دي. اول صورت را باندې زور یا زیر یا زور یا پیخ راغی دا به پور ویل کیږي. را ساکنه دا مخکې ته زور یا پیخ راغی بیا به هم پور ویل کیږي تفخیم سره. ټیک شو. را باندې زیر راغی دا به باریک ویل کیږي او دغه شانتي چې را ساکنه ده او مخکې ته زیر راغی بیا به هم باریک لوستې شي. دو شو سلور شو صحیح ده. اوس را ساکنه ده او ښه دی کې یو شرط د تشدید دی یو په اصل ده اصل مطلب درته اصول و مخه اصل د اصول نه چې کوم دی بنیاد یو خبره پکې وې دام ده. بل پکې سری را مشدده دا بذات خود یو را ده حکمن دی دوراګانی خو حکمن دا یو ده حکم د دوړ یو دی. کرام باندې پرا مشدده هغه خپل حرکت اعتبار بکول شي که زور دی یا پیخ دی نو پور ده او که زیر دی نو بیا باریکه ده. سرن کی با د را د زبر لحاظ کول شي د زیر د سین د زیر بنشي کول سرن بنشي ویل سرن را به پور ویل کیږي. ٹھیک شو کنه ځکه چې پر را باندې خپل دو زور راغلي دي دا پنځه شو ښه. یو خبره پکې یو شرط اوس پکې شرطونه شروع شو. را ساکنه ده مخکې ته نظیر دی خو په دې کې درې شرطه به موندې شي اله به دا باریک وي ګینې پور به ویل کیږي. لومړنی شرط سره چې دا کسره عارضی نه وي اصلي وي لکه انذر اصلي ده او ارجعوا را کسره عارضی را ارجعوا کې کسره عارضی را چې دا په وصل کې یعنی په روان تلاوت کې بیان نشي ویل کېدی لکه رب ارجعون نو دا کسره عارضی نه دا رابه پور ویل کېږي. دویم شرط سره چې دا را ساکنه او دا زیر دا په یو کلمه کې وي لکه انذرهم یا انذر نو دا یو کلمه را نو په دی وجبه دا باریک ویل کېږي. کچري دو کلمو ته شي بیا به پور ویل کېږي لکه رب ارجعون رب ځان لدی ارجعون ځان لدی. دا دویم شرط شو. دریم شرط سره چې دا را ساکنه مخکې زیر ورپسې حرف مستعلیه او حرف نوی راغلی که حرف مستعلیه ورپسې راغلی وي نو بیا به دا پور ویل کېږي. چې حرف مستعلیه ورپسې نوی بیا به دا باریک ویل کېږي لکه لبالمرصاد قرطاس فرقه او ارصادا. ٹھیک شو. دا درې شرط شو. یو څلورم شرط ورپسې بل دی خو هغه د چا د لاندې دی د حرف مستعلیه او د لاندې شو. بیا چې را ساکنه ده مخکې ورپسې زیر دی مخکې ته نظیر دی او ورپسې حرف مستعلیه دی خو چې دا هم دواړه په یوه کلمه کې وي لکه ارصادا قرطاس دا یو کلمه ده. که چېرې کلمې دو کېږي بیا به باریک بیا به پور ویل کېږي لکه فاصبر صبرا او انذر قومك. ورسېدی بیا وم نه جی قرآن مجید راوالی دا به سبا لیکلي راړئ ښه او دغه څه به ولیکئ. څنګه به لیکئ؟ اول به څلور شرطونه ولیکئ صحیح ده. بیا څلور شرطونه به داسې ولیکئ داسې شجره چې څنګه لیکلی شي. بیا به چې حرف مستعلیه دا خبره شوه نو دا به هغې نه به ښکته لار راولي هغې نه لاندې به بیا درې شرطونه کېدي درې کرښې به راکېږي هغې درې شرطونه به ولیکي چې دې کې دا شرط دې کې اولنی شرط دویم شرط او دریم شرط هغه دې ولیکل نو هغه دریم شرط چې کوم دی هغې سره لاندې بیا د حرف مستعلیه او هغه دریمه قاعده شوه که نه د یو لفظ او د دوه لفظونو هغه نو هغه به ورسره هغې سره بیا کرښه به راکړي او هغې نه لاندې به ولیکي. بیا ورسېدی سورة البقرة پارا نمبر 2 رکو نمبر 3 آیت نمبر 163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.